دا پته شته چې دا سړی څوک دی، نه رشته دار څوک دی، او نه چې کوم دی ځای کوم ځای کې دی، وفات شوی دی. نو بس صرف دعا به ورته وکړو چې الله پاک یې مغفرت نصیب کړي. خبره پوه غایبانه سړی دی که نه، پته نه لګي. ښه دا بل ملګري دا پرون ټلیفون میسیج کړی دی چې ډېر د افسوس خبر، زما پلار وفات شوی دی او دغه دی داغه جنازه به په 8 بجې، دغه جنازه به په 8 بجې، خو دا پته نشته چې 8 بجې د کمې ورځې دي او په کوم ځای کې وي او کمې 8 بجې دي. 8 بجې ماسخوتن دی که 8 بجې سهار دی؟ تاسو خیال ته راغله. نو که څوک میسیج کوي که نه، نو لږ غوندې دا وکوي چې د دې میسیج طریقه لږ زده کوي. او بل بعضې هلکان په د انګلیش په الفاظو کې اردو لیکي، نو هغه داسې الفاظ ولیکي چې بیا د هغې ته یو مطلب وي او زموږ ته بل مطلب وي. چېرته څوک ای په ځای آی ولیکي، د آی په ځای ای ولیکي. اوس موږ به ای د یو دپاره استعمالو، آی به د بل د، دا خو انګلیش نه دی که نه، دا خو ته اردو جوړی. نو ښه دا ده چې په دې موبایلو کې خو اردو هم شته، په اردو کې ولیکه، پښتو کې ولیکه، سړی مو په پښتو هم پوهېږو. که نه په انګریزۍ کې خامخا لیکئ نو بیا یې په عربۍ کې ولیکئ، عربۍ کې ولیکه، بس موږ بیا د ټولو نه په اسانه باندې انګریزۍ کې هم پې پوهېږو. خو مطلب دا دی چې یو سړی د انګریزۍ یو ټکي یو د ټکي دپاره استعمال کړي، بلې د بل دپاره استعمال کړي، بلې د بل مقصد دپاره. بهرحال مقصد مې دا دی چې دا میسیج واضح لیکئ، پوره لیکئ، په د جنازې ټایم لیکئ، او د جنازې چېرته د چا د طرف نه را سوال جواب دی چې موږ ته خو یې پته لګي. اوس دا د دې دواړو موږ ته هېڅ پته نشته، او دونه خو زه موزګار نه یم چې ټلیفون مې ورته کوم چې یاره ستا پلار مړ دی، دا د کوم ځای ته ده. ځکه چې زما خو دا وختونه خدایم خوشحاله که تاسو خفه نه شئ، زما دا وختونه تقریبا په منټونو تقسیم دي. سهار ځان لم څه الله الله کول پکار، تاسو ته وایو نو ځان لم هم کوو که نه. نو سهار مال د مانځه نه بعد لږه غوندې وظیفه بیا چې، او بیا د هغې نه پس مدرسې ته ځم. مدرسې ته چې لاړ شمه، دغه دی دا زموږ د مدرسې که نور څومره طالبان موجود دي د دې، نو د حدیثو درسي، نو 11:30 بجې یا په کم 12 بجې زه د مدرسې نه را روان شم. دلته کې بازار کې ته ټماټر راوالو، او بیا چې کومه دی دلته چې ماسپښین مانځه ټایم وي، ماسپښین بیا میلمانه، مازدیګر بیا میلمانه، نو ماښام نه پس بیا درسي، ماسخوتن نه پس بیا درسي، بیا کتاب کتل. نو مسلسل دا وختونه بند دي، موږ سره دا وخت نشته دی چې میسیج ولیکو. نو د میسیج د لیکلو زموږ نه تمه مه کوئ. تاسو چې خامخا کوئ لږ تاوان کوئ، لږ تاوان، 2 روپۍ تاوان پې کېږي. خیر دی که تاسو سره نه نو ما ته په میسیج ووایه چې ما ته رنګ وکړه، نو زه به درته رنګ بیا وکړم. که زه فارغ وم زه به درته رنګ وکړم. خبره پوه چې ما سره پیسې ډېر شی دي، اوس به هم را سره 10 روپۍ په جیب کې پرتي، خیال کې مراله، او تاسو غریبانان یې، کمزور یې. نو خود په میسیج باندې جواب ما ته زه به لیکل کوم، دا باندې ډېر وخت تېرېږي. خبره باندې پوه شي، نو هغه ما ته مشکل پرېوځي. نو تاسو لږ د دغې خبرو خیال وساتئ. ښه بهرحال دا خوب چا لیدلی دی چې وریځ د ګڼه او کعبه او د نبی علیه السلام روضه مبارک زما مخې ته بره دي، او زه واپس چې کوم دی هغه بیا واپس ښکته راشي، کعبه زما مخې ته ودرېږي. دې خبرې ته اشاره ده چې په مانځه کې توجه انتهایی ساته او خشوع خضوع سره مونځ کوه، او د دې سره چې کوم دی هغه د نبی علیه السلام د سنتو اتباع کوه. ډېر واضح ښکلی مزیدار خوب دی. او خاوند د ښځې نه سبق ویلی شي او بلکل یادولی شي. خبره پوه شو، سبق ته یادولی څه ګناه پکې نشته دی.
دستانو سره سجده کول څنګه دي کیږي سجده او دستانو باندې دغه نه کیږي په دستانو باندې چې کوم دی مسه نه کیږي مسه به موضوع باندې کیږي که یخني د سړي ډېره کیږي دستانې لاس ته واچوي او هغه مونځ کوي نو هېڅ خبره ټیک ده د تهجد وخت کې تلاوت او ذکر اهم څه دي تلاوت هم کولی شي او ذکر هم کولی شي کم یو ته مخکې کې هغه مخکې کس خاص خبره ده نه تهجدو کې بیا تلاوت وکړه بیا ذکر کوه دا د یو بل کې فرق نشته تلاوت د ټولو نه اعلی دی د ذکر نه تلاوت مرتبه سیوا ده د الله کلام دی نو خیر دی تلاوت مخکې وکړه بیا وروستو ذکر کوه بعضې خلک جومات ته ځي ځان سره جانماز جومات ته وړي دا جایز دی خیر دی هېڅ خبره ده ډېره ښه خبره ده یاره دې دپاره وړي چې که چاته په فرش باندې راشم او هغه فرش یخي یا خپل جانماز دی یاره د دغه پکې نشته څه ګناه پکې نشته جومات کې که دره هم غوړېدلي دي نو خیر دی جانماز وړلو کې څه نقصان نشته الله اوس خو کرونا راغلی دی که نه څوک به دا کرونا څه شی به نو دا مخکې هم راغلی اوس بیا راغلی تلی نو بیا راغی نو هغه کرونا د یارې نه خلک چې کوم دی نو یو خو ماسک اچوي او دویم چې کومه دی نو خپل جانماز راوړي چې یاره په دې مصله په دې چټایي باندې زم سجده لګوم او ته پې هم لګې او بل هم پې لګوي بل هم پې هغه نه خپل جانماز راوړي نو که هغه بل ځای کې چا سجده لګولي نو دی پې خپل جانماز وي خیر دی بیا خو ډېره زیاته څه خبره د فرض مانځه او د سنتو منځ کې نفل کولی دا په هغه صورت کې کولی شي چې مثلا تا کور کې سنت وکړو زمونږ ګوره ډېرې خبرې خلاف سنت دي ښه دا سنت نه دي سنت دا په کور کې کول پکار دي بس سړی کور کې سنت وکړي او دلته مانځه له راشي چې راشي نو لا فرضو ودرېدو ته وخت شته 2-3 منټه پاتې دي به دی ودرېږي 2 رکعته نفل کولی شي بلکل څه فرق پکې نشته دی کوم ذکر چې تا مونږ ته راکړی دی دا که پاتې شي نفل پاتې شو د ثواب نه سړی محروم شو نه پې ګناهګارېږي نه پې کافر کېږي کوم ذکر دا خو یو ترتیب دی د دې فایده دا ده چې یاره دې ترتیب باندې سړی چلیږي نو ده ته فایده ډېره کېږي تزکیه نفس د زړه باطني چې کوم دی هغه پاکوالی هغه ډېر په اسانه باندې راځي بې ټوپۍ مونځ کېږي که نه مکروه دي ټوپۍ په سرول پکار دي دا د مونځ آداب دي چې سړی دی ټوپۍ په سر ټوپۍ نه پټ کېدی په سري د پیغمبر سنت دي مکروه همیشه په سرتوره مونځ کول خو مکروه تحریمي دي که یو مونځ نه وکنو دا مکروه دي مکروه تحریمي نه دي منزل مونږ ویلی شو او بلکل ویلی شي دی که چې کوم دی اجازت ته ضرورت نشته او خامخا که اجازت سړی وغواړي نو بد نه اثر بیا لږ شانې ډېر وي پلار په کاڼو ولي د دې معلومیږي دا دی خوب چې پلار په کاڼو ولي چې دا خوب پلار د ده نه خفه و اندازه داسې ده او بیا دا ده چې دی ورپسې دغه نه کوي ایصال ثواب دی ورپسې کوي الحمد قل هو دی وایي سورت یاسین دی وایي تبارک الذی دی وایي نقد صدقه دی کوي دا د پلار پسې لیږي دعاګانې دی ورله غواړي نو انشاءالله چې بیا به داسې صورت نه وي د سهار مونځ چې سنت پاتې شي نو مانځه پسې بیا فورا سړی نه کوي زموږ د احنافو مذهب دا دی چې خامخا دا د دې قضا سړی کوي نو د دغه نه وروستو د دې سنتو اهمیت دی نو ځکه د دې اشراق وشي اشراق په ټایم کې دی بیا چې کوم دی نو سنت د هغې قضا دی راوړي دا به د هغې قایم مقام الله پاک وګرځوي او د مانځه نه پس فورا چې کوم دی هغه به نه کوي نو د دې سنتو اهمیت لږ ډېر راغلی حدیث مبارک کې راغلی دي
لا تتركوا رکعتي الفجر ولو طردتكم الخيل که تاسو د اسونو په خپو کې تاسو میده شئ هم چې کوم دی د سار سنت مه پرېږدئ. دا تاکید دپاره خبره یاره کې مړ کېږم دا کار به کوم نو دا مطلب چې مړ شو نو سب کار به وکړي. دا تاکید دی سار سنت په وس سره مه پرېږدئ ښه. دا ملګری وایي چې الله اسمانونو کې دی که په کوم ځای کې دی؟ الله په هر ځای کې دی، هر ځای کې الله دی. خیال کې مراله خو د الله دا شان او مرتبه اوچت دي نو خلک دې طرف ته لاس نیسي. حدیث شریف کې ابو روز خبره تېره شوه، صحابي نبی علیه الصلاة والسلام ته ووایي چې یاره ما وینځوه او احد کې ګړي بیزې سراولې شرمخ راغلی او ګډی دی تختولې ده نو ما له قار راغی خلکو له قار ورځي نو ما ته یو څوک وښکه ومې وهله ګزار مې ته وښکه. نبي علیه السلام یې ډېر بد دی وکړ، دا خو ډېر ښه کار تا ونه که. اوس د هغې پکې څه ګناه وه شرمخ راغی که هغې تختولی وی درنه هغې مړه کړی وی نو څه به وی. بهرحال نبي علیه السلام نو هغه نبي علیه الصلاة والسلام ته وایي که دا زه ازاده کړم وی ازاد یې کړم نو هغه راویې غواړه مال یې راولې چې رایې وسه نبي تپوس وکړه الله کوم ځای کې د هغې اسمان ته لاسونه بیا وی زه څوک یم وی ته انت رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی علیه السلام دا مسلمانه ده ازاد یې کړه، مسلمانه ده ازاد یې کړه. دا زمونږ د عام خلکو د الله د شان او د عظمت او د لویۍ په بنیاد باندې موږ وایو چې الله اسمان کې دی، الله هر ځای کې دی. خبره پوه شو نحن اقرب الیه من حبل الورید. الله د دې مرۍ د رګونو نه موږ ته نږدې دی. الله د هر طرف نه لیدل کولی شي. خیال کې راله په هر ځای کې موجود دی، هر ځای کې لیدل کولی شي. دا و چې کتاب مطالعه څه موجود یا هر جگہ اس پر کتاب کا مطالعہ ضروری ہے. اس مطلب نہیں کتاب څومره چې د حدیثو کتابونه دي دې کې چې کوم دی خبرو وضاحت شته دی او د تصوف بعضې کتابونه په هغې کې چې کوم دی لکه شریعت و تصوف تصوف سلوک دا چې کومه دی نو کتابونه دي دا وګورئ ځان له. دارنګې بصائر حکیم الامت په دې کې د دې خبرو وضاحت شته. لا موجوده الا الله لا مقصوده الا الله. شته دی دا ذکر دی دا کولی شئ خو یو سلسلې ذکر به زموږ په دې سلسلو کې نشته دی. بعضې خلک د ماښام د مانځه نه مخکې اذان نه پس نفل کوي، نه دا زموږ په مسلک کې نشته. دا د حنابلو د امام شافعي او د امام احمد بن حنبل په مذهب کې شته دی او زموږ مذهب کې نشته دی. امام صاحب په مذهب کې دا ده چې دغه وخت به سړی نفل نه کوي، مونځ به کوي، په 2-3 4 منټه د اذان نه پس به انتظار کوي چې په دې لاره کوڅه کې څوک را رواني چې هغه دلته جمع له راورسي. زیات انتظار به نه کوي. روژه کې اوس موږ مجبورا عام خلک انتظار په دې وجه باندې کوي چې یاره خلک د خوراک سکاک ته لږ ډېر لیوالی نو که چېرته دغه وخت کې ته فوراً په مانځه ودرېږي نو بیا د ټول توجه به خوراک سکاک شربت ډوډۍ وغیره دې طرف ته لاړ شي نو هغه د مانځه توجه به ګډوډه شي. نور منځونو کې چې کوم دی نو ایسارېدل شته دی. ماښام هغې کې په کار ده چې سړی زر منځو کې ډېر زیات ایسار نه شي. نو دغه وخت کې نفل زمونږ په مسلک کې نشته دی. ښه دا ملګری وایي چې زما د زوی د ملازمت په حواله باندې چې کوم کار اخیري سر ته ورسېږي څوک جادو وغیره وکړي او معامله خرابه کړي نو اول خو دا پته نه جادو څوک کوي او که نه کوي دا وهم د کله د بعضې خلکو جوړ شي. موږ نن سبا ټول وهمیان شوي یو، ښه او بد او تعلیم یافته او غیر تعلیم یافته او ملیان او همیان دا وهمیان دي خو چې سټې وګرېږي دا راباندې چا څه کړي، چې بیترخ وګرېږي دا راباندې چا څه کړي دي، چې په لار روایه تینده کې وخوړو دا راباندې چا څه کړي دي، هېڅ چا څه نه کړي، نه څوک کولی شي. په خبره باندې پوه شوې او چې کوي که نه نو علاج درته ښیم دا پابندۍ سره کوئ. ما ته یو سړي سوال جواب را لېږلی وایي زه په جادو باندې کوشش کوم تا مړ کوم په جادو باندې. نو ما وی ته خو ما نشي مړ کولی، مړ کوي به مې الله. وی جادو در باندې کومه 20 کاله وشو لا ژوندی یم.
د شلو کالو نه هم د دې خبرې ډېر کېږي خو ما 10 کاله ووي جو جادو در باندې کوم نو مې کوه راباندې نو ما وې ما ته خپل پلار داسې وظیفه ښودلې ده چې د قیامته پورې په ما جادو نه چلیږي او هغه وظیفه ما تاسو ته بار بار ښودلې ده ماسخوتن چې ویده کېږي 21 شپېرې بسم الله الرحمن الرحیم یوه پیره الحمد وللضالین امین او شپږ پیرې آیت الکرسی او دا آخري 3 سورتونه قل هو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا 3 پیرې ووایئ قبلې طرف ته 4 واړو طرفونو ته شف کا اسمان ځمکې ته او بیا په ځان لاسو شف کا په ټول بدن راکاږه یا هسې په دې خپل بدن باندې شف وکړه که په تا د عمر برس جادو چلېده نو که زه مړ وم نو راشه په قبر مې امتیاز یې وکړه دا تجربه شوې داسې نسخه ده تجربه شوې نسخه حضرت محتمم صاحب رحمه الله زما تره هم او زما استاذ هم لوی هستی وه د علم او د تقوا غارو نو دا وظیفه ما ته والد صاحب ښودلې وه نو ما ته حضرت محتمم صاحب رحمه الله وی دغه تا ته وی هغې څه وظیفه ښودلې ده د سحر جادو دپاره نو ما یې دا یې راته ښودلې ده نو هغه ډېر حیران شو ما ته وی چې دا خو چې که به دی نو دې پسې خو زه ګرځېدم ما بس ما ته پکې ګرځېدلو ته ضرورت نشته پلار مې راته ښودلې ده نو بیا راغی نو دادا نه هغه راکړه زما والد صاحب ته مشر و هغه راغی دا استاذ یې هم و او مشر ته هم نو راغی نو هغه ته وي ته ما ته دې اجازه راکړه هغه له خو ورتلله داسې نه چې نه ورتلله خو وی چې دا وظیفه زه کوم خو بې اجازته یې کوم الله اکبر داسې اولیا بزرګان داسې لوی خلک او هغې وایي بې اجازته یې موږ نه شو کولی نو راغی ما د والد صاحب نه اجازت واخېسته نو اجازت ول هغه ورک نو زما تاسو ټولو ته اجازت دی کوئ که تاسو بل چاله ورکوئ هم یې چې کوم دی نو ورکولی شئ ول ډېره انتهایي مجربه نسخه ده بلکل به د باندې سحر جادو نه چلیږي خو ته اوس که وهمي شوی نو د وهم علاج په دې کې نه دی وهم علاج په دې کې دی چې سار ماښام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم دا سار ماښام سلسل پیرې وایه چې دا وهم خو دی اول ختم شي خبره پوه په هلته تعویض چا کړی دی په قبر کې یې ښودلی دی خپو ته یې ښودلی سر ته یې ښودلی درېیم قبر کې دی پنځم قبر کې دا ټول بکواس دی ښه اوس د دې مقصد دپاره چې دا کوم ملګري لیکلي چې د دې څه حل نو وروستو د دې هلکانو نه د حاجاتو یو کاغذ واخلئ حاجاتو کاغذ به درله درکړي وظیفه ده هغه چې کوم دی نو فوټوسټیټ کې وباسي د کور هر فرد یې وایي انشاءالله خدای پاک به مسله حل کړي دا ملګري دقه خبره لیکل ذهن کې مې غلط سوچونه نو دا اعوذ بالله یوازې نه داسې وایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم دا سار ماښام سلسل پیرې وایه یا هر مانځه په 40 پیرې وایه بلکل به دې دا ذهن خدای پاک کړي کله چې د یو مثبت څیز باره کې سوچ کوم نو هغه غلط برعکس الټه خیږي خیال په ذهن کې راځي نه نو به دقه وایه انشاءالله دې سره به چې کوم دی خدای پاک ذهن پاک کی ښه دا ملګري زنانه خوب لیدلی چې څوک راغلي او زمانه وینه وباسي دې کې اشاره دې خبرې ته که غیبت درنه شوی نو غیبت چې کوم دی نو هغه د هغې نه توبه وباسه او د هغې سره سره چې کومه دی دا وینه وښکل ښه دي په دې کې دې ته اشاره ده چې کوم ګناهونه هغه وسوسې د شیطان راغلي هغه وسوسې د شیطان هغه د خپل زړه نه وباسه او د شیطان وسوسه چې کله راځي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم وایا یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا استغفر الله وایا نو دا د ګناه نه پاکېدلو ته اشاره ده ډېر ښه خوب دی دا ملګری وایي چې بیمار یم مسافر یم سعودي کې دعا ورته وکړي الله العالمین ټول حاجات یې پوره کړي دنیا آخري ښایسته کړي د هر قسم بیمارۍ مصیبتونو تکلیفونو نه په امان کړي دا ملګری دی زموږ ابوالحسن او د هغه کور والا بیمار دي الله دې صحت کامله عاجله نصیب کړي
نوکرۍ دپاره مې کاغذونه ورکړي الله دې درله ښکلې نوکري درکړي الله دې دله د حلالو انتظام او اسباب برابر کړي. دا ملګري بعضې د زمونږ د سیوي چې هغه ټلیفوني کوي دا اوس یو ملګری دی لا مونږ په مانځه باندې ولاړو د هغه وخت نه دې غریب ټلیفوني شروع کړي دي. نو یو دا چې د ټلیفون وخت مونږ کارډونه باقاعده دې دپاره چاپ کړي دي او هغه کارډونه خلکو له ورکوو دې دپاره چې د هغې ټلیفون وخت معلوم شي. د جمعې ورځ زمونږ د مازدیګره پورې مسلسل مصروفه وي نو دا لږ غوندې مونږ ته د هغوی چې په دې وخت کې او خاص د مانځه په وخت کې یا د دې خوا درس په د سوال جواب په وخت کې یا د ختم په وخت کې دې کې یا دعا په وخت کې په دې کې چې کوم دی د بیعت سلسله پکې راشي نو په دې کې مونږ ټلیفون نشو ریسیو کولی. نو دا ملګری دې هم اوري او چې څوک یې اوري دې خبرې ته خیال کوئ چې د ماسپښین نه وروستو په نورو ورځو کې تر ماسخوتنه پورې د منځونو ټایمونه به ترې وباسئ او په دغه وخت کې ټلیفون د خپل مقصد دپاره د تپوس دپاره د بل څه خبرې هغې دپاره تاسو ټلیفون کولی شئ خو د جمعې په ورځ نه. د جمعې په ورځ چې کومه دی نو هغه دا ورځ زما ټوله ورځ بند دی ټوله ورځ. نو د دې وجې نه د جمعې په ورځ باندې دا کوشش کوئ چې ټلیفون که کوئ نو وروستو د مازدیګر نه پس البته لږ وخت میلاویږي بیا ماښام نه پس بیا موږ درس کوو ماسخوتن نه پس بیا درس کوو بیا د ماسخوتن نه پس کتابونه ګورو. نو دا ده چې د هغې لږ غوندې خیال او احتیاط ساتئ. او دغه بعضې ملګري ټلیفونو کې ته ما ته میسیج وکړه چې ته کله اوسګار زه ته بیا ټلیفون وکړم. نو ما خو تاسو ووي چې میسجونو لیکلو ته ما سره وخت نشته خو بس رینګ وکړه که ما ریسیو که او وخت و نو خبرې به در سره وکړم که ریسیو مې نه که نو پوه شه چې دا سړی اوسګار نه دی خبره باندې پوه شوې. زه دغه چې کوم دی نو وزیر نه یم چې ګنې د چا ټلیفون نه ریسیو کوم او یا به د سیکرټري سره د باندې ملا یم بس څوک ټلیفون کوي به ټلیفون چې کوم دی ریسیو کوم. بله خبره یو خبره ته دا وکړم چې تاسو بعضې ملګري هغې غم وشي نو هغې وایي ګنې دا خو پیر صاحب دی نو دته به علم غیب وي نو دی به خبري پوهېږئ په خبره د پنجاب پیران ټول هغې سره علم غیب دی نو د دې خلکو په موږ هم دا ګمان دی موږ سره علم غیب نشته چې ستاسو د غم نه خبرېږو. اوس بله ورځ هم راته چا وویې په اتیانو کې غم شوی او زه په هغه لار راغلم د هغه غم درېیمه ورځ وه هلته مې تقریبا په اتیانو بازار کې اخوا په یو دوکان کې ګینټه وغیره وخت څه تیر شو او ما ته دا علم نه و چې په دغه ځای کې مړی شوی دی که چا راته ویلي نه و. نو د اتیانو چې کوم ملګري وو اعلان کېږي موږ 9 بجې وو نو بیا خلک ګیله هم کوي وایي الله مولا د چا جنازې له نه ځي هلکه ولې جنازې له نه ځو مړي له هم جنازې له هم ځو دعا له هم ځو خو په وخت باندې خبر پکار دی. دا ملګری و چې خو مې نه چې مدرسې په ګوټ کې ودوم او جنات را باندې ناست دي جنات پیریان دي جنات چې کوم دی شیطانان دي شیطان در پسې وسوسې کوي خوب کم کوه او کتاب ګوره الله دې حفاظت نصیب. دا ملګری وایي ما خوب لیدل چې زنکدن مې دی کلمه شهادت یم الله دې درته نصیب کي ډېره ښه ده ذکر ډېر کوه اشاره پکې دی چې ذکر ډېر کوه نو خدای پاک به دې په زنکدن کې دا خبره په خولې باندې چې کوم دی نو راولي ښه او جالۍ ټوپۍ باندې مونځ کېږي خو څه ټوپۍ ده ټوپۍ نه ده نو جالۍ ټوپۍ ټوله سورۍ نو به څه ټوپۍ ټوپۍ دې ته وایي چې سر پرې سړي پټي او سر له جوخته چې کوم دی نو ورغلي خیال کې مراله نو خیر څه د وړو پوزه خو دا که نه که څه دغه نه ده خو څه د وړو پوزه ده پوه شوې ټوپۍ ده ټوپۍ ورته خلک وایي او نور دا سوري موري پکې ډېر زیات دي او نو بس خیر دی مونځو سره کېږي بس خلاصه دا ده چې مونځو سره کېږي دا زیاتي خبرې خو پکې مونږ داسې ښه دا نه چې سړی بله ټوپۍ په سر کړي او که نه خامخا وایي چې دا سپکه ده او ګرمي ډېره زیاته ده دا ټوپۍ په سر ومه نن سبا ګرمي ډېره ده نو که دا ټوپۍ په سر نو په دې پټکې ولې نه وهئ د خدای بندګانو
پټکی په وایي د لانجو نه بخلاصي هم خرما هم ثواب. بهرحال درود شریف وایي. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین څومره ملګري دلته راغلي خدایا هر قدم یې په تله نیکۍ کې واچ، په هر قدم یې ګناه معاف کړي، درجات عالیه نصیب کړي. الله روحاني جسمانی مرضونو بیمارونو نه د دوی زموږ د ټولو حفاظت نصیب کړي. الہ العالمین څنګه چې تا موږ دلته کې خالص د دین په بنیاد باندې په دې جومات کې راجمع کړي، خدایا دغه رنګ مو د عرش د سوري لاندې راجمع کړي. الہ العالمین په دغه شانتې مو د لواء الحمد د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې راجمع کړي. الہ العالمین د جنت الفردوس کې مراجمه کی، حاجات هم پوره کی، دنیا مو ښایسته کی، آخر هم ښایسته کی. زمونږ د یو بل سره مینه محبت او تعلق خالص د خپل رضا دپاره وګرځئ. زمونږ د زړونو نه حرص لالچ او دا شیونه وباسي. الہ العالمین دا تعلق او دا ربط زمونږ دا د دواړو جهانو د نجات ذریعه زمونږ د ټولو دپاره وګرځئ. د هر قسم انسانی آسمانی آفات و بلیاتو نه حفاظت نصیب کې، د دنیا د آخر د ټولو نصیب کې. د چا کورونه آباد نه خو الله کورونه آباد کې، د چا کورونه آبادی بچی نه الله نیکان نارینه اولاد نصیب کې، د چا بچی وي خدای نیکان صالحان ورته لوی کې. د ټولو په کورونو کې اتفاق راولي، مینه راولي، محبت راولي، خیر او برکت پکې نازل کې، او د هر قسم آفات و بلیاتو د ټولو حفاظت نصیب کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین آمین یا رب العالمین.